دا یو بل ډیره زیاته افسوسناک واقعه مخې له راله تاسو هم ووري دا زړه مو په ورسره درد وکړي جي د وړوکي ورور پیسو ته جیب کې چاغ ته زه نشم کتی ته نشم کتی په وینو دي ټولې دې وینو ته زه کتی شم دا زما د ورور وینې دي دې ته زه کتی شم دا زما د مشر لاس د ورور د لاس ګوتمه ده په وینو کې وه ما چې په ګوته وای زما په زړه به څه تېرېږي وایي چې خپل د تره زامنو دی په بې دردۍ سره قتل کړي دي رونو دا پیسه دومره ظالم شی دی ښه او دغه کم کسان چې قتل کړي دي دا په بارمل کې دی سره نشناله ټیم وه او دی غریبانانو هغه خوشحالي هم دی راښکا د دی هلته کې هوټلې وې هغه نظام یې موله ټول خراب کو د دې رور دا فریاد دی چې ووري ستاسو دا زړه به ورسره درد وکړي چې دومره زیات ظلم یې کړی دی هغه پاکستاني پیسې ښیي چې هغه د وینو بالکل تکې سرې دي یار تاسو د پیسو دپاره دومره زیات غورځېږئ او دومره غټ ظلم کوئ دا تاسو دا ویډیو تفصیلا هم وورئ بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو دا مهال زه موجود یم په مانکي شریف کې ډېرو خوږو مینوالو که موږ وګورو د تره او د تره د زوی دا یو داسې رشته ده پښتانه او داسې نور خلک هم تره ته د پلار نه کم او د تره زوی ته د رور نه کم نه ګوري خو بیا څه داسې واقعیات راپېښ شي چې د هغه واقعیاتو د وجې د خلکو د داسې رشتو نه هم بیا زړه موړ شي زړه مات شي د دغه شانتې رشتو نه بیا یریږي که موږ وګورو بغض حسد او کینه دا درې داسې شیونه دي چې په دې کې څوک مبتلا وي هغه نه په خپل ژوند باندې پوهېږي نه بل په ژوند باندې پوهیږي دغه شانتې یو انتهایي افسوسناکه واقعه په پلوسۍ بالا نوښار کې راپېښه شوې وه چې د بهر ملک نه 3 رونه راغلي وو واده دپاره هغه خپل تره او د تره زامنو انتهایي بې دردۍ سره وجلي دي راغلي یو نن دلته په مانکي شریف کې موجود یو دلته موږ دعا هم وکړه دغه مقتولین چې کوم دي د هغې رور موږ سره موجود دی سمیع